سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مخلوقات ټول په یو شان برابر نه دي، او زمکې د اسمان برابر نه دي. انبیاء او اولیاء کټول شي جمع، خدا نبی آخر زمان برابر ندی. ایماننا د جهان د مومنانو، د صدیق د یو ایمان برابر ندی. ایمانونه د جهان د مومنانو، د صدیق د یو ایمان برابر ندی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمان اسلام عزت مند مسلمانان رونو، اللہ رب کائنات عز وجل سر زما پا کامل ایمان خوشحال کا دا جمعہ مبارک ورځ دا د جماد الثانی عظیم او قدرمند میاشت شروع ده، چې په دې میاشت مبارکه کې حضرت امیر المؤمنین خلیفہ اول
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دنیا نه پرده کړې وه، سفر یې کړو یعنی وفات شوی. دنیا نه مبارک په 20 د جمادی الثانی مبارک تلو. دنیا پاتې کیدونکې ده او آخرت د پاره د ټولو تک دی. یو د الله تبارک و تعالی ذات به باقی پاتې کیږي، نو ټول مخلوقات کاغه انسانان دي که پیریان دي او کاغه زناور دي دا ټول به فنا کیږي. تمام انبیاء کرام پیغمبران ګوره دنیا نه لاړل، صالحین خلق دنیا نه لاړل. د دنیا پاتې کیدونکې ده او آخرت چې کوم دی هغه باقی دی. نو امام الاولیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک د جمادی الثانی د دې مبارک میاشتې په 20 تاریخ باندې دنیا نه پرده شوی. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره نسبت داو چې اول یار او خلیفہ د حضور پاکو، او دویم د حضور پاک علیہ السلام سخر مبارکو، او په سفر کې د حضور پاک علیہ السلام سره به یو ځای و. که حضر دی او که سفر دی نو هغه صدیق اکبر سے به حضور پاک سره یو ځای و. د هجرت سفرم صدیق اکبر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک حضور پاک سره یو ځای کړو. په محبوب علیہ السلام باندې حضرت سیدنا صدیق اکبر صاحب ډیر ګرانو، ډیر ورته محبوب او د صدیق اکبر سے مبارک تمام مال او حال دا هر څه په حضور پاک باندې قربانو. یو ځل زموږ استاد محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک د چاندې د پاره اعلان وکړو چې چاندې ته ضرورت دی، چا کله چې څه چیز وي نو جمع کې. صحابه کرام خپل خپل کورونو ته لاړل، صدیق اکبر سے مبارک هم کور ته لاړ. عمر فاروق سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نور لیلی صحابہ کرام د مال خاوندانو سپیسی روڑے سے مال حال رولو ټولی د حضور پاک د منځ کې خودل. د حضور پاک علیہ السلام مخته کې خودل. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لگ لیٹ شو، وقت کور کې واړو او چې سبه په کور کې قتل ابه را جمع کول او پندونه به جوړول. حتی دا چې مبارک سوچ کئی چې زما پتن کې صرف دا جامع پاتې شوي، نور هر څه صدیق اکبر سے مبارک را ټول کړو، یو غټ پنډ ته جوړ ک او جامع صرف پاتې شوي. پتن کې چې کومې جامع دي مبارک هغه پاتې شوي. سوچ کئی چې د الله محبوب پیغمبر تا دا هر څه اولل غواړي، کچرته د الله محبوب پیغمبر تپوسو کې صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا پتن کې جامع چولی دي، دا بدیم هدیه کې پیش کړي وي، دا بدیم صدقه کې پیش کړي وي،
دا به چانده کې راوړې وې. نو بیا ما سره جواب نشته. نو لال مبارک د ټراټ د بوجې جامې یو کتې بوجې په من باندې ټوټې کړه. د یو طرف نه لنګ وخو د بل طرف نه پزان باندې د کمیس پشان صادر پشان راواچو او ازغکی راواخستل او هغه پکې او پیلل او د خپل تن مبارک ور باندې پټ کړو. ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولده والناس اجمعین. تر هغه پورې تاسو کې مومن مسلمان نشي پاتې کېدی چې هغه ته مال نه د اولاد نه د خپل ځان نه د هر څه نه ورته ګران نشمه. تاسو کې هغې پورې څوک مومن مسلمان نشي پاتې کېدی هر څه نه به ورته زه ګران یم. د مال اولاد او د هر څه نه به زه امتی ته محبوب یم او ګران یم. صدیق اکبر سے مبارک هر څه راټول کړل. د ټراټ جامې یې واچولې بوج یې راغشترې پنډو کې د حضور پاک مخې ته رالو. پنډو کې کېښودو چې څونه مال یې کور کې کتلو ټول یې راوړو. حضور پاک ته کېناسته. د الله محبوب پیغمبر چې د هغه لباس ته وکتله حیران شو. ورته وی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کور کې د څه پرېښودل. حضرت سیدنا صدیق اکبر سے وتی د الله محبوب پیغمبرا کور کې مې صرف د الله او د هغه د محبوب پیغمبر مینه پرېښوده. د الله او د رسول مینه مې کور کې پرېښوده. نور هر څه مې تاسو ته قربان حاضر کړل. هغه د خپل تن جامې مې ویستلې مې ورکې کېښودې چې د الله محبوب پیغمبر خوشحالي الله به خوشحاله شي. دغه دوران کې جبریل علیہ السلام رالو. د الله د محبوب مخې ته کېناستو. کله چې د انسان په شکل جبریل علیہ السلام راته د یو صحابي دحیه کلبي د هغه نامه ده. کله کله به جبریل علیہ السلام د هغه په صورت باندې محفل ته حاضرېده. جبریل علیہ السلام رالو کېناسته. څنګه لباس او جامې چې صدیق اکبر سے مبارک چولې هغه شان لباس او جامې جبریل علیہ السلام وچولې. الله د محبوب مخې ته کېناسته. حضور پاک دې پوښتنه کوي جبریل علیہ السلام نن خو په عجیبه لباس کې راغلی. ورته وی الله محبوب پیغمبر یوازې زما دا لباس نه دی ستا یار مبارک په ځمکه باندې د ټراټ جامې اچولې دي. د بوجې نه جامې جوړې کړې دي هغې اچولې دي. د دا لباس د صدیق اکبر صاحب لباس الله ته دومره غوره او محبوب شلو. یوازې زمانه د اول اسمان د دویم اسمان د دریم اسمان د څلورم د پنځم د شپږم د اووم اسمان د سدرة المنتهى د تمامو اسمانونو فرشتو د سدرة المنتهى فرشتو دا لباس چولې د کوم لباس چې ستا یار صدیق اکبر صاحب چولې دا لباس یې خوښ کړی دی. ځکه نن په دې لباس کې تا ته حاضر شوی ما چې د الله محبوب ما په دې لباس کې وویني چې ستا یار کم لباس چولې دا جامع او لباس الله ته ډېر غوره او محبوب دی. تاسو وګورئ د دنیا بادشاهان امیران
او مالدار خلق چې خانه کعبه ته ځي نو که د وخت بادشاهي وخت وغواړي نو د سپینو د سرو زرو په لباس کې خانه کعبه ته دننه کېدی شي. نه، چې کله په لومبي د خانه کعبه ته ځي د هر وطن نه چې ځي نو خپلې د تن جامې به وباسې او د احرام په جامو کې چې کوم احرام د چې یو لنګ تنه راځي او یو تنه صادر راځي د فقیرې په لباس کې به خانه کعبه ته ننوځي. ځکه د فقیرې لباس الله ته ډیر غوره او محبوب دی. څومره سادګۍ کې چې ژوند او زندگی تیرې دغه سادگی او ژوند او زندگی الله ته ډیره خوښه ده او ډیره غوره ده چې انسان عاجزي کوي. د عاجزۍ ژوند او زندگی په دنیا کې تیرې ده الله ته ډیره غوره او محبوبه ده. خانه کعبه ته چې د وخت بادشاهیان ننوځي نو به په هغه لباس کې چې هغه د فقیرې لباس چې احرام یې اچولی وي او د احرام په هغه جامه کې به خانه کعبه ته ننوځي. که څوک د بهر وطن نه ځي د عمرې یا د حج په نیت باندې ځي او خانه کعبه ته په خپلو کپړو جامو کې داخل شو نو بیا په هغه باندې دم لازمیږي. یو ګډ به حلالي یا به یو چیلې حلالي یعنی دم به ورکوي. هغه جامې الله ته خوښه نه دي چې کومو جامو کې ته خانه کعبه ته ننوځي. د عمرې په حالت کې یا د حج نه د پاره ځې د بهر ملکونو وطنونو نه ځې او د میقات نه وړې او په لباس د جامو کې احرام دې نه اچولې دم به ورکې او هغه لباس الله ته ډېر غوره دی چې هغه د فقیرې عاجزې جامې دي چې احرام ورته ویلی شي. سر به دې سر تور وي خپې به دې بربنډې وي او یو لنګ او یو احرام او صادر به دې اغوستې وي. بیا دا هغه احرام او جامو کې چې کوم سوال د الله نه کې د احرام په لباس کې چې سر دې سر توروي خانه کعبه مبارکې ته ولاړې او چې کوم سوال د الله نه کې هغه سوال د الله په در باندې قبلېږي. ځکه ته د عاجزۍ په جامو کې الله ته ولاړې. چې د عاجزۍ په جامو کې الله ته ولاړې نو الله ستا سوال قبلوي. صدیق اکبر سے خپلې د تن جامې د حضور مبارک په امر باندې چې حضور پاک امر کړي چا کرس موجود وي نه په چاند کې حاضر کې. صدیق اکبر سے مبارک د خپل تن جامې په چاند کې حاضر کړي او هغه د فقیرې لباس واچو چې الله ته دومره خوښ شو هغه لباس چې په دغه ورځ د تمامو فرشتو دغه لباسو او دغه جامې اچولې وي. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی شان لري. هر صحابي چې وګوره په خپل ځای باندې لوړه لوړه مرتبه لري د لوړ مقام خاوندان دي د لوی مرتبې خاوندان دي. د هر صحابي شان چې وګوره د هر صحابي کمال او برکت وګوره هر یو صحابي د لوړ مقام خاوند دی. د هر صحابي ځان له خپل خپل شان لري. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ په حق له حضور پاک فرمائے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ د تمام انبیاء نه پس د پیغمبرانو نه پس مقام او مرتبه دا د صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام او مرتبه د صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا.
د فقیرې جون او زندگی تیر کړې وه او بیا چې کله د مرګ نیټه برابرېږي او د مرګ هغه وخت برابرېږي حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خپل د گنبد خضرا مبارک هغه جاله مبارک چې ورته ویلی شي چې هغه غوره مقام دی چې کوم دی د حضور پاک بدن مبارک پروت دی کتابونه ذکر کوي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم بدن چې په کومه خاورې باندې په کومه ځمکه لګېدلې دی هغه خاور او دغه ځمکه د عرش نم افضل د الله نبی ور باندې پروت دی او یا زره فرشته سحر سلام ترازی او هغه او یا زره چې لاړ شي تر قیامت نمبر بیان راځي او یا زره فرشته ماخام سلام ترازی د گنبد خضرا کی ډیوټي ور کوي هغه ځای کې د ادب مقام د ډیر د ادب نه بکارلې سر به د ښکته سترګې به د پټي او هغه مقام کې به ولاړې چې کوم مقام کې د الله محبوب او دو یاران وسره دفن دي هغه جالو مبارکو ته چې کله ودرېږي ډېر په ادب او احترام به ودرېږي هغه د ادب ځای دی هغه هر چاته نه نصیب کېږي هغه نصیب غواړي نه دولت غواړي نه مال غواړي صرف محبت او مینه غواړي نصیب غواړي او دغه د حرام جامه هر چاته نه نصیب کېږي دغه د حرام جامه هر چاته نه نصیب کېږي خوار او غریب او فقیر او مسکین به وګورې چې د یو وخت روټۍ وي او د بل وخت نه خو چې الله پې رحم وکړي د حرام جامې اچولې وي او داسې مالدار سرکرده خلک شته چې د هغې دغه مقامات او دغه د حرام جامې په نصیب کې هم نه وي صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې کله دنیا لذي پرده کېږي عجیبه وخت دی وصیت کې زما بچو صحابه کرامو تاسو ته وصیت کوما چې کله زما له روح پرواز وکړي او بیا زما د دفن د پاره انتظام کوي د الله د محبوب د جنگلو په خوا کې مې کېږي د جنگلو په خوا کې مې کېږي هغه تاله چې ورته لګېدلې د هغه دروازې په خوا کې مې کېږي خو چې کله دننه نه اجازت ملو شي نو بیا زما د قبر انتظام وکړي او که اجازت ملو نه شو نو بیا مې جنت البقیع کې دفن کې کله چې مبارک د روح پرواز وکړو سترګې پټې شوې صحابه کرامو لاش مبارک رولو د حضور پاک د جنگلو په خوا کې کېښودو आवाज کېږي د قبر نه आवाज کېږي یوصلو حبیبی علی الحبیب دوست د دوست سره ملو کې او هغه تعالی خود به خود په خپل باندې کولو شو او بیا صحابه کرامو الته قبر وکنيست د حضور پاک په خوا کې صدیق اکبر سے مبارک قبر دی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قبر دی نو پدې میاش کې صدیق اکبر سے دنیا نه تلو الله کریم عز وجل مون ټول کامیاب او کامران کا د نیکانو خلکو ناست مولا زم د ټولو نصیب کا بند بیړې مولا زم د ټولو روانه کې هر قسم آفات و بلیات و مصیبات مولا مون ټول محفوظ ساتي اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم علیه